تاسو ته مو ویلي چې د انسان فطرت دا دی دغه رنګي چې دا څه حده پورې دا برداشت کولی شي، خو بیا په ده باندې داسې وخت راځي چې دا خامخا د دې هغه سوچ فکر دا زنانه طرف ته ځي. دې باره کې علماو عجیبه واقع لیکلې داسې لطیفه غونده کې هم ده. و یو سړی هغه یو ښار کې اوسېدل، خو په هغه ښار کې عیاشي فحاشي ډېره زیاته وه، زناګانې پکې انتهایي زیاتې وي. نو دې سړي ویلي چې زما بچی وشي هلک نو زه به د دې ښار نه کډه وړم داسې دشت او بیابان ته ځم ځنګلونو ته چې هلته د ښځې نوم هم ني، ځکه چې هسې نه زما دا بچی دا په زنا کې اخته شي. ځکه د ټولو نه لویه فتنه نن سبا د نوجوان دپاره هغه د سترګو زنا ده. بیا اکه سړی نو بچی وشو نو هغه د ځان سره واغستو او ځنګل ته لاړو، داسې لرې لاړو چې هلته د سره د انسان هغه بوی نو. نو هغه ماشوم غټېدو چې غټېدو به نو بس پلار سره به ځنګل ته وتو، نو کله به یو ځناور مخې ته رالی، وایي بابا داسې دي، وایي دا ازمری دی، ده نه به ځان ساتي داسې، وایي ټیک ته. نو هغه به کور ته رالی، بس کور کې به یې نور خلکو ته میل چې داسې ازمری د هغه نه به ځان ساتي. د شپې به وده شو، سهار به بیا چې ځنګل ته لاړو هلته به یې بل ځناور ولیدو، وایي بابا داسې دي، وایي دا ګیدړ دی، دا پلانکې ځناور دی، دا پلانکې دا هاتي دی، او دا زیبره ده، دا دی. نو بس ځناور نومونه ټول زده کړل، خو بس دا ماشوم به کور ته راتلو. نو یو ځل دا ماشوم بالغ شوی و، نو د هغې نه پس هم د داسې ځناور ولیدل، خو کور ته به رالی. نو یو ځل داسې کار وشو چې دې ځنګل ته د لرې ځای نه څه ښځې په سفر او په چکر راغلی وي. نو دې ماشوم خو چېرته ښځه نه ولیدلې، نو دغه ښځو باندې چې نظر پرېوتله نو ویې کتل، نو دې ماشوم هم ورته اریان شو، ځکه د انسان سړي فطرت هغه ښځو طرف ته خامخا میله کېږي. څه وخت داسې پرې راځي چې هغه ښځو طرف ته میله کېږي چې د یو سړي عقل او فطرت صحیح عقل او فطرت وي، لیونی نه وي. حالانکه اوس خو د لیونو هم هغه طرف ته ذهن ځي. نو په هر حال دې ماشوم چې پې نظر پرېوتله چې دا خو ناشنا مخلوق دی او د ده طبیعت دا ورته هسې وتخنېدو. نو د پلار نه یې تپوس کړ چې بابا جانه داسې دي. نو بابا جان خو ورته دا نه ویلي چې دا ښځې دي او دا پلانکې دی او دا داسې. نو بابا جان ورته یو بچي وایي دا شترمرغ دی، وایي دا شترمرغ دی، وایي دې سره کار مه لره، دا خطرناک شی دی، دا د ازمرین هم خطرناک ځناور دی. نو بس ماشوم زړه کې خبره واچوله، کور ته رالی. کور تر چې رالی د شپې وده کېدو، نو پلار ورته بچي وده شه، پلار هم وده شو. نو دې بچي له خوب نه ورځي، نیمه شپه د پلار پې نظر پرېوتو، دې بچي ته وایي ولې بچیه خوب نه درځي؟ نو دا بچی ورته وایي بابا ما له هغه شترمرغ راوله. نو دا د انسان فطرت دی چې هر څومره هم دا ماشوم او سړی دا محفوظ وساتي، خو په داسې عمر په داسې راځي چې زنانه طرف ته فطرت ځي. نو